بسم الله الرحمن الرحیم. په موټیویشنل ویډیوز کې دا نننۍ ویډیو په دې باندې کوجی چې په انسان کې خود اعتمادي کله پیدا کیږي او انسان کله خود اعتمادي طرف ته قدم اخلي. هر کله چې انسان په خپل په کم سیس کې انټرست اخلي او په هغه کې هغه د مخ کې د تک کوشش کوي یا په هغه کې د کامیابی او د ترقۍ لپاره خپل معمول جوړ کړي، هغه په هغه کې هغه خود اعتمادي طرف ته بیا قدم واخلي. خود اعتمادي وی ستا په خپل ځان باندې اعتماد او یقین ته ویل کیږي. دا یاد ساتئ چې کلم په کم سیس باندې ستاسو کانفیډنس زیات وي او په کم سیس باندې تاسو دا خیال ساتئ چې را په دې کې زه کامیابی دي شم او دا سیس باندې زما سکل یا تجربه یا زما پاورز په ټول کار کوي، اکی طرف ته تک پکار دی. خدای دې کې کغه زندګي په هر شوبه کې وي، خو په دغه خود اعتمادي په وجه باندې با تاسو ته کامیابی ملاویږي. او که خود اعتمادي تاسو په احساس کمترۍ کې بدل شوله او هغه کې تاسو د دې خبرې ښکار شو چې دا کار نه کیږي. یو خبره په دې دنیا کې جی یاد ساتئ چې په دنیا کې یو کارم ناممکن نه دی، خو د دې لپاره په خپل ځان باندې اعتماد او یقین او د هغې سره سره په الله باندې یقین ساتل. الله پاک کلم د چا مهنت نه ضایع کوي، خدای پاک به د مهنت صله تاسو له درکوي. خو که تاسو د مستقل مزاجۍ سره په یو کار باندې ولاړ یې او روان یې، ولاړ مطلب دا چې د هغې باندې ستاسو کوشش جاري وي او روان دا چې په هغې کې ستاسو رفته به رفته ستاسو ترقي کیږي. کله چې ستاسو سټپ بای سټپ په هغې باندې ترقي کیږي، انشاءالله کله به هم تاسو خدای پاک نه ناکامه کوي. خو دې کې د ټول نه غټ شرط همدغه یو دی چې هغه زه تاسو ته بار بار وایم چې په خپل ځان باندې اعتماد ساتل. چې کم کار کې ستاسو انټرست زیات وي او په کم کار کې تاسو د خپل زړه نه او د شوق نه یو کار کوئ، په دغه کې به الله پاک تاسو له کامیابي درکوي. خدای دې کړي چې دا هر څه کار وي، که دا د دنیا هره شوبه وي، که دا د دنیا هر یو پروفیشن وي. کلم چې یو پروفیشن سړی ځان له خوښوي او هغې کې هغه مخکې پرمختګ کوي یا مخکې د هغې د تک کوشش کوي یا پکې ترقي حاصلول غواړي، نو هغې کې به هغه لطف حاصلوي، خوند به هغه ته میلاویږي. په کم سیس کې چې هغه شوق داخل شو، د سیس کې به دله خدای پاک خوند ورکوي. دا کرکټرز تاسو پروفایلز وګورئ، دا کرکټران اکثر له داسې وي چې دوی په غرمه کې، یعنی د غرمې نه مراد زما دا چې په نور کې یا په طوفان کې یا په باران کې په هغې کې دوی خپل پریکټس نی پرېښی چې کله دوی لا د دغه ته پروفیشنل لایف ته نی راغلي یا د دغه ته نی راغلي، د کاونټیانو موټیانو کرکټ ته یا د انټرنیشنل کرکټ ته یا نیشنل کرکټ ته چې کله نی راغلي، نو دوی چې کله په خپل په هغه ابتدایي ژوند کې وي، نو دغه وخت کې دوی په انتها مهنت کوي. په دې باندې نه نور اثر کوي، نه پې تنده اثر کوي، نه پې لوږه اثر کوي، نه پې د کار څه ټینشن وي، نه ورته دا محسوسیږي چې زه ستړي شوم، ما نن دونه پریکټس وکړو، 2 غنټې 3 غنټې 4 غنټې 5 غنټې. دا څه د هغه لګن دی، د هغه سوچ دی، د هغه شوق دی چې کوم دته حاصل دی. دا د هغه خپل شوق د وجې نه دغه ځای ته رسېدلی دی او دې مرحلو ته رسېدلی. په دغې وجه باندې دی بیا اکثر له خدای پاک کامیابی. که دغه لاره دی په دغه وخت کې په دغه ځای کې پرېږدي چې په کوم ځای کې دی ته ستړیوالی محسوس شي یا دی ووایي چې نن زه دا پریکټس نه کوم یا نن نور دی یا نن باران دی یا نن دا مسله ده یا نن دا مسله ده، په دې باندې به دی شاته پاتې شي او بیا عمقه پریکټس چې کوم دی هغه دی ته د غر غونده کې ښکاري. نو خپل پریکټس، خپل مهنت، خپل لګن دا خپل شوق ته منتقل کړئ چې کوم شوق هم ستاسو وي، که هغه شوق ته تاسو منتقل کو، تاسو به وګورئ انشاءالله ترقي به ستاسو په مخامخ باندې ولاړې وي. خوشحاله او بریالي اوسئ. د لوی الله په امان.